मरीजानी गुनाह को दो खबर फैज़ मोहम्मद की। मरीजानी गुनाह को दो खबर फैज़ मोहम्मद की। बिला कीमत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ होई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रातो, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल खपलो महबूब बंदगानो ता दा हुक्म बयान फरमाई कि ए द ईमान खावंदानो तासु दाखिल शे प इस्लाम के पूरा पूरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू, ए द ईमान खावंदानो दाखिल शे फिस्सिल्म प इस्लाम के पूरा पूरा दाखिल शे। प इस्लाम के पूरा पूरा दाखिले दल दादा अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल महबूब बंदगानो ता और ख़ास बंदगानो ता दा हुक्म दे कि ज़मा महबूब बंदा और ज़मा मुक़र्रब बंदा बहगवी चे दे प इस्लाम की पूरा पूरा दाखिल शो। हज़रातो, इस्लाम की पूरा पूरा दाखिले दो दा पारा बाज़ ख़बर फ़र्ज़ दी, बाज़ ख़बर वाजिब दी और बाज़ ख़बर द शराइत न दी, बाज़ सुन्नत दी और बाज़ मुस्तहब दी। ज़माउस्ता नज़र के बाबाज़ इसिस अगर कमज़ोरी वी खो पहागी सरबा इस्लाम मजबूतीगी व इस्लाम के दाखिले दल कामिल कीगी। नो यौ खो द अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इबादत द इस्लाम द दाखिले दो द पारा दक्कम ज़रूरी दे और फ़राइज़ो के राज़ी खो दग सर सर ब इंसान द इबादत द अल्लाह ताला सर ब इंसान पकमज़े के चे वक्त तेरई, पकमज़े के चे ज़िंदगी तेरई द हगी द आदाब बम ख्याल साथी। यवाज़ प इबादत बांधे न दा चे अब इंसान राव लगी और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ता लुई लुई सजदी लगई, रोज़ा निसी, ज़कात वर्कई, हज कई, सुमर इबादत ची ददी हगा तमाम सर तरसई। खुदे सरा सरा दे द आदाब व ख्याल न साथी दसरा पखवा की कम खलक उसीगी को हगा पयो कोर की उसीगी, को हगा पयो महल्ला की उसीगी, को हगा पयो किले की उसीगी, को हगा पयो वतन की उसीगी। दे तमाम बदे ख्याल साथी आदाब दगी तवीली कीगी। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह बयान फरमाई वही मुआशरा बसंग सईशी तमाम आलम बसंग सईशी वही कुमा तदा उवीलिशी चिता तद तमाम दुनिया सल्तनत दर कलेशो
د تمامي دنیا بادشاہي درکړې شوه او دا تمام قوم او دا تمام عالم صحیح کا او براہ راست باندې راولا او اسلام کی پورا پورا داخل کا نو ایزه به داسې کار وکما چې کشرانو ته به ووایم چې د مشرانو ادب شروع کړي نو چې کله کشر د مشر ادب شروع کو تمامه معامله به صحیح شي تمامه معاشره به صحیح شي نن کو زمانګه معاشره خرابه ده اصل خبره ده چې زمانګ نه ادب ختم شوی دی او کله چې انسان نه ادب لاړو انسان بے ادب شو دغه انسان هیڅ کله نشي کامیابی دی نو یوازې ادب دغه نه دی چې ته د یو مشر صرف ادب کې نه په معاشره کې چې تا سره څوک اوسېږي د دې ټول استاد باندې د ادب حق دی تمام کلی سره تمام وطن سره تمام محلې سره به صحیح اخلاق چلے او د هغه څه ته ضرورت هغه ضرورت به ولا پوره کې او کله چې انسان دغه د آداب و خیال اساتلو سیبه بیا دا کامیاب دی بایزید بسطامی رحمه الله یو لوی بزرگ تیر شوی دی لوی بزرگ تیر شوی دی خواه ابو یزید بسطامی رحمه الله محدث دی مفسر دی ولی اللہ دی صوفی د زمانے دی دومره لوی صفات ولا الله رب ذوالجلال ورکړي دي ښا دی چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو او پوښتنه ته کوي چې بایزید بسطامی رحمه الله ته خو لوی بزرگ شخصیت وفات شوی ستا خو ډېر زیات محنتونه دي په دین کې او مشقتونه دي اوچت کړي دي نو الله رب ذوالجلال درلا د دغه فاصله کې کم مقام درکو بایزید بسطامی رحمه الله ورته او فرمایل چې مال الله رب ذوالجلال ډیر لوی مقام راکو او زه خپل جنت ته داخل کړم خدا دومره لوی مقام چې ماته میلو شو او دا لوم دومره لوی مرتبه چې ماته میلو شوله نو دا په دې باندې نه چې ما د احادیث خدمت می کړې دي د قرآن خدمت می کړې دي تصوف می چلولې دي او مریدان می زیات دي شاگردان می زیات دي بایزید بسطامی رحمه الله ورته وی دا دومره لوی مقام او دا دومره لوی مرتبه چې ماته میلو شوې ده و یو واره د یخنۍ ورځې وې او زه راغلم چې اومې کتل یو د پیشو بچی دی پروت دی او هغه د پیشو بچی یخنۍ خراب کړی و رپېدلو په هغه باندې رپېدل راغلی وای ما چې هغې ته وکتل هغه د پیشو بچی مې راواغستو او ځان سره مې کمبل کې کېښودو تر دې چې ښه ګرم شو او د هغه نه هغه کم رپېدلو هغه ختم شو وای الله رب ذوالجلال راله دا دومره لوی مقام په دقه عمل باندې راکړی دی ما وتا ته دا معمولی عمل ښکاري بخاری شریف کې راځي ذات کل کبد چې د هر زړه والا سره د هر تازه غوښې سره والا سره چې په زړه کې د
غوښې ټوکړه پرته ده نیکي ورسره کوه. رسول الله مبارک د معراج په شپه باندې چې کله د الله دیدار له لاړو نو هلته ډېر عجایب لیدلی دي او ډېر ناشنا خبرې لیدلی دي. په دغه عجایبو کې او په دغه ناشنا خبرو کې رسول الله مبارک یوه زنانه ولیدله چې جنت ته داخلېږي. او جنت ته څنګه داخلېږي؟ وایي دا ډېره فاحشه او ډېره ګناهګاره زنانه وه. په فحاشۍ کې مبتلا وه. خو یو ورځ دا تېرېدله او دې وکتل نو یو سپی پروت دی او ډېر سخت تږی شوی دی او ژبه یې راوښکلې ده. کله چې دې دغه سپي ولیدلو چې دا خو ډېر زیات تږی شوی دی او خراب دی نو وایي دې دا خپله پڼه وښکله او هغې په لوپټه پسې غوټه کړه او یو کیله ورله د هغې نه اوبه راوښکلې او دقې سپي له یې ورکړې. الله رب ذوالجلال د دې تمام ګناهونه معاف کړل او جنت ته داخل کړله په دقه عمل باندې. نو انسان سره احسان کول چې په یو ځناور باندې چې ګوره یو ځای کې سپی پروت وي ښه د یاد وساتئ چا یو شوقي سپی ساتلی دی په کور کې هغې کور ته ملائک نه ننوځي. لا تدخل الملائکة فیه کلب ولا تصاویر. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی کم کور کې چې سپی دی په کم کور کې چې تصویرونه دي هغې کور ته ملائک نه ننوځي نه داخلیږي. دومره لوی وعید پې راغلی دی. خو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چې دغه زنانه راولګېده او دغه سپي لرې اوبه ورکړې د دغې په وجه باندې الله رب ذوالجلال جنت ته داخله کړه. او بله زنانه ده چې هغې کور کې یو پیشو ساتلې وه او د هغې د خوراک سکاک غم به یې نه کو. نوره ډېره زیاته نیکه وه د صوم و صلات پابنده وه خو دغه د پیشو خیال یې نه ساتو. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای دخلت امرأة النار فی حره ای چې زنانه ننوته اور ته د وجې د پیشو نه. هغه د زناور دی. نو د دې وجې نه زمونږ اکابرو به د دې زناورو ډېر زیات خیال ساتو. او مخکینی اکابر درته نه یادومه زما خپل استاذ دی او ما ته منطق ډېر کتابونه ویلي دي. شیخ محمد برات صاحب دامت برکاتهم العالیه یو ملنګ سړی دی دلته ما راوستم دی بار بار یو وارم دلته په دې جماعت کې څه پروګرامو نو هغوی له ما دعوت ورکړه. نو زه یو بل مولوي صاحب سره هلته ناست وم نو کسان را پسې راغلل وایي یو بابا راغلی دی یو ملنګ راغلی دی او ستاسو تپوس کوي. زه پوه شوم ما وایي دا شیخ صاحب دی. زر مې رامنډه کړلې راغلمه کم چې کوتعو بوتعو هغه په تولیانو باندې ناستو کم چې پټې کې نه پیدل په تولیانو باندې ناست او کم چې د علم سمندرو او کم چې شاهنشاه منطق دی او فلسفه ده او په هر فن کې ولا الله پاک مهارت ورکړی دی نو هغه دغه شانتې ناستو اخوا ناستو. زر راغلمه راپا مې سو په بسترو مې کېنو مې دا اوچت شیخ تاسو دلته کېنولی دی
وعلى كل حال ځه خبره نه بل طرف ته بیا ځي. نو د هغه ملاقات له تللی وم، هغه داسې په یو ورکوټي جومات کې وخت تېری. د الله والا اکثر د خلکو نه بس ځان سیټ ته ساتي او د الله سره تعلق برابري. یو ورکوټي جومات ته هغې کې امامتي کوي او داسې مروجه مدرسه کې درس هم نه کوي. بس کله یو ځای کې لسته طالبان هغوی ته دغه منطق وایي، بل ځای کې بل ځای کې. نو د هغه ملاقات له تللی وم، اوس هم دغه خورو مفتي آباد کې اوسي، هلته امامتي کوي، کور یې بل ځای دی. نو ملاقات له ورله تللی وم، نو چې ما ولیدو نو را روانو، نو روټۍ ورسرې وې. د دکان روټۍ راغستې وې، یو دوه درې روټۍ وې ورسره. نو ما ته تپوس وکړو، ما یې په دې روټو څه کې؟ ما یې دا مقتدیان درله شیخ صاحب روټۍ نه راوړي څه؟ وایي ولې نه راوړي؟ وایي نن یو خیراتو زه هغې له ورغلي وم، نو هلته مې خپله روټۍ وخوړه. نو ما یې تاسو خو صرف روټۍ راغستې دي، دې سره خو انګولې به هم لګي. وایي دا مې ځان له نه دي راغستې. ما یې دا دې څه له راغستې دي؟ دا وایي زما جومات سره خواته یو سپی د هغې بچي راوړي دي، او وایي دا روټۍ مې هغې دپاره راغستې چې نن راله مقتدیان به روټۍ نه راوړي، نو د دې سپی به څه کېږي؟ وایي ما له مقتدیان روټۍ راوړي، نو وایي زه ته وخورم چې څه پاتې شي، هغه دغه سپي ته یو سم بچي دي ورته. وایي د هغې دپاره مې دا روټۍ راغستې دي. نو ما له هم خندا راله، ما یې شیخ صاحب سپی دپاره تا روټۍ راغستې دي او په سپی باندې څه کوې؟ نو ما ته وایي زما د سپو ساتلو سره شوق نشته، او نه مې دا شوق دی چې زه سپي وساتم. وایي دا خبره راته بل چا هم کړې وه. خو وایي ما ته د بخاري دقه حدیث راځي چې کل ذات کبدن چې ذات کل کبدن هر زنده سري سره او چې په سینه کې زړه د احسان ور سره کوه. نو وایي زه د دغې وجې نه ده هغې سره احسان کوم. وایي دلته راته ډېرو کسانو هم وي چې شیخ صاحب ته د سپۍ ته روټۍ اچوې، نو که د دې په ځای باندې چې چېرته چیلې ساتلې وه، ګډه دې ساتلې وه، نو زه پې خو به یې درله کوله. وایي ما ورته وویې چې کو چیلې مې ساتلې وه، ګډه مې ساتلې وه، نو هغې کې به زما خپل غرض و، د پیو دپاره به مې ورله روټۍ ورکوله. او بله ورځ به مې وی چې خرڅ یې کړم، دې کې زما هېڅ غرض نشته، صرف او صرف د الله د رضا دپاره ورله روټۍ ورکړو. نو زمونږ اکابر دغه د زناور هم دومره خیال ساتي. علا کل حال